السلام علیکم ملګرو. عمران خان الیکشن کمیشن نااهل قرار کړو. 15 کالو د لپاره عمران خان نااهل قرار کړل شو د الیکشن کمیشن د طرفي. بل طرف ته بل چې کوم غټ بریکینګ نیوز دی هغه دا چې عمران خان کله خپل وکیل سره ملاو شو نو زرای داسې نیوز شریک کړي دي په الکترونیک میډیا باندې چې عمران خان خپل وکیلانو ته ویلي دي چې ما زر تر زر دي نه بهر کوي او زه دي کې تنګ ما دي کې څومره سچای ده په دې باندې به هم خبره کو او بل دا خبره چې په میډیا باندې شیر کړي ده هغه حواله سره به هم تاسو سره زه مکمل معلومات شریک کوم. اسلام آباد های کورټ د طرفي عمران خان درې وکیلانو ته عمران خان سره ملاقات د لپاره اجازه ملو شوې ده. په هغه باندې به هم خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځي جی اوس د خبرونو حواله سره تفصیلا خبره کوي. الیکشن کمیشن عمران خان نااهل قرار کړو. پرون الیکشن کمیشن اعلان کړو چې عمران خان نااهلۍ حواله سره الیکشن کمیشن څخه فیصله نه کړلې، خو پرون ماښام ټایم کې الیکشن کمیشن یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې په هغه کې عمران خان نااهل قرار شوی دی. عمران خان خپل وکیلانو سره ملاقات نه پس د افوا پیلاو شوی و چې عمران خان وکیلانو ته امینتونه کړي دي چې ما زر تر زر دیز نه بهر کړی او دیز کې زه وخت نشم ترولې. په دې باندې د پی ټی آی ریاکشن هم راغلی دی. اوس دا خبر چا گردش کړي، دا خبر په میډیا باندې چا پیلاو کړي دی. نو دا خبر جیو نیوز چې کوم دی چلولې دی. جیو نیوز دا خبر نشر کړي چې عمران خان جیل کې دنه ډیر زیات پریشان دی او جیل کې وکیلانو ته ویلي چې ما زر تر زر دیز نه بهر کړي. او جیو نیوز دا خبره هم کړي دا چې د جیل زرای وای چې عمران خان جیل کې خوشاله نه دی. نو جیل کې څوک خوشاله وي؟ جیل کې خو مطلب څوک هم خوشاله نه. کېد کې څوک خوشاله کېد خو که د باچا په محل کې وي نو انسان په کېد کې خوشاله نه وي. دا خبر چې کوم دی جیو نیوز په خپل میډیا سټریم باندې ډیر زیات نشر کړی دی چې عمران خان جیل کې خوشاله نه دی. وکیلانو ته مننه کوي چې ما دې نه بهر کړي، خو دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته. دا اس جیو نیوز ول تاسو لاله پتر د عمران خان خلاف دي. اوس پر شو چې اسلام آباد های کورټ د عمران خان درې وکیلانو ته عمران خان سره ملاقات اجازه ورکړه دی. کم درې وکیلان دي نو هغه کې وکیل نعیم پنجوتا، وکیل شیر افضل مروت او وکیل عمر نیازی چې کوم دی درې وکیلانو ته عمران خان سره ملاقات د پاره اسلام آباد های کورټ آرډر جاری کړی دی. اسلام آباد های کورټ حکم کړی چې اټک جیل حکام دی د درې وکیلانو ته عمران خان سره ملاقات د پاره سہولیات برابر کی. بل د وکیلان د پاره هم حالات رو خرابېږي. مطلب عمران خان سره څومره هم وکیلان دي نو په هغه باندې هم ګیره رو تنګيږي، هغه د پاره هم حالات رو ناسازګار کیږي. بل وکیل شیر افضل مروت ویلي چې موږ ته سپریم کورټ د طرفي اجازه ملو شو چې موږ سره ریټن فارم کې هم چې موږ عمران خان سره ملاقات کول شو، خو بیا هم په اټک جیل کې د عمران خان سره ملاقات د پاره 2.5 غنټه انتظار وکړو. دا د حکیم چې کوم د عمران خان چې کوم وکیل دی شیر افضل مروت دا خبره کړې تاسو له پتر دا یو ډیر قابل وکیل دی، د عمران خان فیورټ وکیل چې کوم دی. خیر عمران خان ټول وکیلان چې کوم دی فیورټ ته خدا وکیل چې کوم دی د عمران خان د پر ډیر ځان لړاوي. بل الیکشن کمیشن د عمران خان نااهلۍ نوټیفیکیشن جاری کړی دی. 15 کالو د لپاره عمران خان نااهل قرار شوی دی. په دغه نوټیفیکیشن کې عمران خان 3 کاله کې 1 لک روپۍ جرمانه او د الیکشن کمیشن پوس دا یو بل نوټیفیکیشن جاری کو چې 15 کالو د لپاره عمران خان نااهل هم شو. نو عمران خان د پاره د عمران خان د کارکونانو د پاره د عمران خان د پارټۍ د پاره د عمران خان د وکیلانو د پاره حالات چې کم دی ورو ناسازګار کیږي. چونکه د عمران خان او دغه د کسانو د سوچ چې کله هم د حکومت ختم شي، د پی ډی ایم حکومت ختم شي او نگران وزیر اعظم په ملک باندې کینو کې دی شي حالات سازګار شي. خو نگران وزیر اعظم ته خیر لاله ټایم پاتې وزیر اعظم ته چې هر کله کینی نو ګورو بچ بیا څه حالات وي، خو حالات چې کوم دي اوس هم د عمران خان د پاره نور هم خرابېږي. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.